أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الجزري دویم باب المخارج شعر نمبر 11 او 12 بنوای ان شاء الله. الله تعالی می دعا ده چې ما ته د وینا او ټول اوریدونکو ته د زده کړې د عمل توفیق را نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحيم ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. ترجمه: ثم بیا ادا کیږي لأقصى الحلق د اقصى حلقنا همز هاء همزه او ها. ثم بیا ادا کیږي لوسطه د وسط حلقنا فعين حاء فسعين او حاء. أدناه غين خاؤها ادنای حلق غین او دا غی سره د خا مخرج دی. والقاف او قاف او مخرج د قاف. اقصى اللسان اقصى لسان دی فوق بر طرف ته ثم الکاف بیا ادا کیږي کاف. په دې اشعارو کې امام جزر رحمه الله حلقی مخارج بیانې او د هغې نه چې کوم حروف ادا کیږي حروف حلقي چې ورته وایي د هغې تذکره کوي او دا اشعار په دې ډول باندې هغه را نقل کړي کوم چې تاسو واورېدله او بیا علماو له دې تشریح کړي دا مختصر وضاحت یې کړی دی. لکه مثال په طور باندې ثم لأقصى الحلق بیا ادا کی حق صحیح حلق. نو علما داسې فرمایي چې دا اصل کې داسې دی ثم یخرج من اقصى الحلق بیا ادا کېږي د اقصى حلقنا بیا ادا کېږي د اقصى حلقنا همزون ها او همزه او ها. خدا یخرج من د شعر د جبې د وجنه حذف شوی دی نو ثم لأقصى الحلق پاتې شوی دی. او النفحة العنبرية داسې عمره نقل کړي دي چې ثم لأقصى الحلق حرفان احدهما حمز وثانيهما هاء. بیا د اقصى حلق نه دوه حروف ادا کیږي چې احدهما حمز یو په دوانو کې حمزه لري وثانيهما هاء او دویم پکې ها دی. نو په دې کې د حمزه او د ها مخرج ذکر شو په دې شعر کې چې هغه اقصى حلق دی. ثم لوسطه څنګه چې بره ثم یخرج من اقصى الحلق ذکر شوی دغه شی علما فرمایي چې دلته کې هم یخرج موجود دی پټ موجود دی. ردی وجه موږ په دې ترجمه کې داسې ویل چې بیا ادا کیږي یعنی دا ادا کیږي ټکی چې پکې موږ وایو دا پکې اصل کې موږ د یخرج معنا وکړه. نو ثم یخرج من وسط الحلق فعين حاء بیا ادا کیږي د وسط حلق نه فسعين او ها. نو په لوسط حی کې چې دا کم ها دا کم ضمیر دی نو دا راځي د څه طرف ته حلق طرف ته دا راځي د څه طرف ته حلق طرف ته ځکه چې د حلق مخارج شروع دي نو دا ها څه طرف راځي دا حلق طرف ته راځي دا. ادناه غین خاؤها ادنای حلق پس غین او دا غی سره د خا مخرج دی. نو علما فرمایي چې ادنای حل فمخرج غین وخائها اصل کې دا عبارت داسې و چې ادنای حلق فمخرج غین وخائها چې ادنای حلق بس دا مخرج د غین او د اغه سره د خا دا عبارت داسې و. د دیو جنا دا معنی مونږ بره داسې کړل چې ادنای حلق غین او د غی سره د خا مخرج دی. بیا چې ادنای حلق غین او د غی سره د خا مخرج دی نو په خا او ها کې چې کوم ضمیر دی نو دا راځي د چا طرف ته د غین طرف ته. خا او ها کې چې کوم ضمیر دی نو دا راځي د چا طرف ته د غین طرف ته. نو النفحة العنبرية لیکي چې په دې کې څلور خبرې مشترک دي دی او جنا د ها ضمیر دا راځي شوی د غین طرف ته. اول دا خبر چې دا دوه حروف هجائیه دي نه حروف هجا دي په دې کې دا مشترک دي.
دویمه دا خبره ده چې په دې دواړو باندې رفاسه نقطې دي، یعنې په غین هم د پاسه نقطه ده او په خا هم د پاسه نقطه ده. دریمه خبره پکې دا ده چې دا دواړه مستعاریه حروف دي، او څلورمه خبره پکې دا ده چې دا دواړه حروف حلقي دي او په حروف حلقي کې د یو مخرج نه او د یو ځای نه ادا کېږي. د دې وجه نه غین خاؤها دلته کې ذکر شوی دی، غین خاؤها دلته ذکر شوی. بیا په جواهر النقیه کې مصنف د جواهر النقیه داسې وایي چې دلته کې یو مخرج دی خو په دې کې دوه جزوي مخرجونه پټ پټ موجود دي، دوه جزوي مخرجونه پټ پټ موجود دي، او دا حروف په دې طریقه باندې ادا کېږي چې اول حمزه ادا شي، بیا ها ادا شي د اقصی حلق نه، بیا د وسط حلق نه اول عین ادا شي او بیا ح ادا شي. این دا جزوي مخارج دي لږ بره طرف ته، یعنی اول حمزه لاندې، ها پسې بیا لږ د پاسه، بیا پسې عین لږ لاندې، ح پسې لږ د پاسه، او په اخره کې بیا چې کوم دی غین او بیا پسې خا لږ د هغې نه د پاسه ادا کېږي. په دې طریقه باندې جواهر النقیه دې تذکره کړله. او د شپږ واړه حروفو ته حروف حلقي وایي، ځکه چې دا د حلق نه ادا کېږي، د مرۍ نه ادا کېږي. د دې نه وروسته بیا د قاف مخرج شروع کېږي چې والقاف اقصى اللسان، او مخرج د قاف اقصی لسان دی، او مخرج د قاف اقصی لسان دی. دا جمله اصل کې داسې وه چې ومخرج القاف، او مخرج د قاف، او مخرج د قاف، یا داسې ویل کېږي چې والقاف یخرج، او ادا کېږي قاف، او ادا کېږي قاف، داسې ویل شي. دا په دواړو معنو باندې دا استعمالېدلی شي. خو بیا النفحة العنبریه داسې هم را نقل کړی چې والقاف مخرجها اقصى اللسان، والقاف مخرجها اقصى اللسان، چې قاف مخرج د دې څه دی اقصی لسان دی. بیا د نو څه شی ذکر شوی، فوق ټکی ذکر شوی. فوق د فوق نه مراد دی بره طرف، یعنی د مرۍ طرف ته مراد دی، یعنی فوق مخرج الکاف، یعنی پاس د کاف د مخرج نه، یعنی پاس د کاف د مخرج. د قاف مخرج څه شی دی اقصی لسان. اقصی لسان کم طرفو؟ پاس طرفو، کم چې مرۍ طرف ته دی، یعنی پاس د کاف د مخرج نه. مطلب دا شو چې د دې نه مراد څه شی دی، د مرۍ طرف ته مراد دی، د مرۍ طرف ته مراد دی، کم چې دغه ته نږدې دی، حلقې ژبې طرف ته نږدې دی. د دې ځای نه شي ادا کېږي قاف ادا کېږي، ثم الکاف، او بیا ادا کېږي کافو، بیا ادا کېږي کافو. د دې تعلق در روان شعر سره دی. ان شاء الله که ژوندي و الله تعالی توفیق راکو نو د کاف تذکره و بیا په شعر نمبر 13 کې کوو. د اوس ترجمې ته بیا غوږ شئ. ثم لأقصى الحلق، بیا ادا کېږي د اقصی حلق نه همز هاء، حمزه او ها. ثم لوسطه، ثم بیا ادا کېږي لوسطه د وسط حلق نه فعین حاء، پس عین او ها. ادناه غین خاؤها، ادنای حلق غین او دا غی سره د خا مخرج دی. والقاف، او مخرج د قاف اقصى اللسان، اقصی لسان دی، فوق بر طرف ته. ثم الکاف، بیا ادا کېږي کاف. الله تعالی دې د زده کړې د عمل توفیق را نصیب کړي.